نو دا نننی ورځ د محرم لومبی ورځ ده. په دې ورځ باندې یا پیغمبر علیه السلام یو جلیل القدر صحابي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شوی او هغه ورځ د اتوار وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اسلام په تاریخ کې یو ډېر لوی مقام لري. په دې وجه زموږ علما په دې ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه سیرت، د هغه اخلاق، د هغه مناقب دا امت ته ذکر کوي. دا په شریعت کې نشته چې ګنې که یو سړی وفات شو نو د هغه به کال پس خامخا برسی کې او کال پس به د هغه یادونه تازه کې. دا د شریعت څخه خاص حکم نه دی او نه دا د شریعت څخه قانون دی. لیکن بیا هم که یو سړی د شریعت یو قانون نه ګڼي، یو حکم نه ګڼي، یو لازم نه ګڼي او اول چې یاره دا ورځ دا خو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وفات ته، نو په دغه مناسبت به زه د عمر فاروق تاریخ ته خلکو ته ذکر کم، ځکه هغه یو اسلامي اقدار لري، اسلامي تاریخ لري او خلکو ته د هغې په ذکر کولو کې ډېره لویه فایده او رڼا رسېږي. حضرت عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې بنو عدی او قبیله د په هغې کې پیدا شوې ده. د پلار نوم یې خطاب دی. هغه پوره د ده هغه تاریخ نه ذکر کوم، چیده یو څو خبرې درته کوم. په هلکانه کې مضبوط او تکړه هلک و. دومره تکړه و چې دې په هلکانه کې د دې منډو، د ګوړدوړ اسونو ځغلولو او د دې ورزش د وجود د چاق و چوبند ساتلو د دې خواهشمندو. دا مونږ چې ورته سمارټ وجود وایو، دقسې وجود یې کلک ټیټ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه او الله وله پیغمبري ورکړه او اسلام رو په خورېدی شو، نو د مکې خلکو د نبی علیه السلام او د اسلام سره سخته دشمني شروع کړه. مخکې د دې خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه لرله او ډېر قدر به یې کوه، ډېر عزت به یې ولکاو. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د کلمې شهادت او خلکو ته یې وایي چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ، سجدې کوئ، دا شرک دی، دا ګناه ده، الله پې خفه کېږي او الله شریک نه لري. بټ ټول یکدم مخالف شو. په هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر هم. مسلمانان رو زیادېدل، د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسېد، د سړو تعداد، او 11 ښځې وې، 40 سړي او 11 ښځې. او دا هغه سخت وخت و چې دې مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول. نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي، دا صفا غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کور و د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو. دی یو مرکز شو د اسلام او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک به راتلل او مسلمانېدل به هلته به تلل. نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتېږي، لوی خلک رانه لاړل. لکه دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو. دا خو رانه یو تکړه ځي مسلمانېږي، دا مسلمانان به راته ګڼ شي. نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو، څه علاج به کوو. یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی. مون ختمول څه وایي دا سړی وجل پکار دی، حضور پاک یې یاده وی وجنې به یې څوک، ځکه د نبي علیه السلام قوم ډېر مضبوط قوم و بنو هاشم. په ټوله مکه کې د دې نه مضبوط قوم، اصیل قوم او تکړه قوم بل نو دا به قانون و چې د قوم سړی به دې مړ که نو که په دین کې به ورسره قوم ملګري وکړي نو ولاړ به ورسره. کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم. نو وجنې به یې څوک، ټول غلي شو، چا غږ نه کو. حضرت عمر پاسېده او توره یې راوویسته، قبایلي خلک و تورې به ورسره وې او دا کار به زه وکړم، تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واغې چې د هغه سر درته هم دلته راوړم. بس ټولو ورته زنده‌باد ووې، هغه زمانه کې چې څه زنده‌باد.
او ټول ورته لاسونه پړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدلی نه شي کولی توره یې واغېسته او را روان شو او غصه دې سترګې سرې دي او په دې سوچ کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم په لاره یو صحابي دی پټ مسلمان دی نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی هغه ورته وایي این یا عمر چرته روان پې پوه شو ده ته خو پته نه و چې دا نعیم مسلمان دی وی یره دا محمد وجنم نن یې نه پرېږدم صلی الله علیه وسلم بس د ده علاج هم دا دی چې دا ختم شي او دا توره مې نن راغشتې ده پرېږدم نه یا به زه مړ کېږم او یا به دې وجنم خو پټ مسلمانو هغه ورته وی عمره په قلار کښېنه خلک دې پې ورچوي جګړه د لګوري او د هغه د قوم مقابله ته نه شي کولی سبا به قوم در پسې د هغه ټول را پاسي بیا به څه کې زه د خیر خویم زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار عمر او دې ګرم شو ده وی نه ځم هغو ته مه ده بس عمر پې پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ ته د ملګری دی او دا پټ مسلمان دی وی داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی مسلمان ته به صوابي وی دین بدلون کې تم جوړ دین بدلېدو والی او دین دې بدل کړی دی هغه او ګواښ یې واپسې وکړه توره ورته نیغه کړه هغه ورته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ده ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوښې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عربو دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه بنت الخطاب او د اوښې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی وله راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښایي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ پکور کې دننه دې چې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي د هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زر یې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او د دروازه په درز درز وی او اواز کوي ور لرې کې تاسو صابیان شوې ور لرې او خې پوه شو چې عمر خو راغی هغه استاذ ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړ پتا غزار ونه کړي او زه یې وښیم او دی خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نه شي وجل دې ور ننوته نو دې اوښې ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د لومبو نو مسلمانانو نه او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تیره جنت زیری شوی شارټلیس ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضو عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دي علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شارټلیس چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوښې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم دی صاحب من چې ورغې دی اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او دی خو زورور و ما خو تاسو ته ووایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ښه زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوښې سعید ابن زید او د دې خاون په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غصه لاس یې اوچت که
او د خور له ښه مضبوطه سپېړه ورکړه چې تم مسلمانه شوې تم صابیه شوې تم دین پرېښی دی ته لا راځې مانه او خاوند خلاصې داسې سپېړه یې ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولی وینه روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاس اخلاص امونږ د پښتنو خبراته کوم امونږ وایو لاس اخلاص او توره دې تېره عمره څه چې دې خوښی کوه توره در سره ده زم درته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دې خوښی کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند مسلمان دی تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور یې حنتمه نوم حنتمه او عجیبه دا ده چې مور یې د ابوجهل د تره لور وه دا خو یو قومیان خلک و که نه د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابو جهل عمرو ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري نو مور یې د ابو جهل د تره لور وه داسې ده لکه چې هغې مامۍ د مور یې د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي د مور د طرف نه مضبوط قوم دی د پلاره طرف نه مضبوط قوم دی نو فاطمه ورته وي خور ورته وي عمره تکړه شه څه دې خوښی کوه د ده نه یریږم نه د نه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند نه مسلمان دی او توره د سره تکړه چې څه دې خوښی وکړه او خور یې وجاړل سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته خو چې د هغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته وکتل او هغه وینې ته وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دارې څاڅکي د ده په مخ هم پرتې وې نو لکې رحم راغی فورا په کې موم شو موم په زړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره توره اخوا کېښوده او دې خور ته وایي وی ده دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه هغې د صورت طه تلاوت کو د قرآن شریف ما ته هغه ستاسو قرآن لږ ووایه بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بېګانۍ دعا قبوله شوې ده صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی په لاره ترې نه شو تللی وکنځل کوي وینا کوي وهل ټکول کوي او د بل نوم عمرو ابن هشام دی ابو جهل نوم عمر و عمر دا د عمر او د هغه عمر دې دونه تنګ یو د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړ وی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې تغلیب د ده نوم له ورکړه طالبان پې پوهېږي خدای په دې دوو عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر آواز وکړو چې تاسو څه ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه درنه لرم انصاف وکړه ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بیګا تاله د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت تا د دوزخ نه امان غوښتلی بیګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تاله خدای ته جړلې دي او په جړا کې در دعا غوښتله او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې ګرځې څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې د هغه سره مینه دا دغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شه اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي زما قسم دی ګورې وروڼو درته قسم خورم چې دا عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښیي تا ته ګناه ښیي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښیي تا ته منځ ښیي تا ته وي درود شریف وایه
تا ته وی ذکر کوه، تا ته وی منځ کوه، تا ته وی جمع کوه، جمع مه پرېږده، تا ته وی د مور پلار حق خیال وساته، تا ته وی د ښځې سره ظلم مه کوه، ښځو ته وی د خاوندانو سره ښه سلوک کوه، تا ته وی د ماشومانو په سر رحم وکړه، ماشوم ته وی د مشر قدر کوه، عزت کوه، جګړې مه کوه، سود مه کوه، شراب مه څښه، د ګناه نه ځان ساته. رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده؟ دا خیرخواهي ده. په جنازو کې تاسو ته لګیا دي، په جمعو کې تاسو ته لګیا دي، په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي، په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي، او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابوجهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچ کړي. دې طرح پیغمبرانو واقعات ذکر کوي، دې طرح صحابه واقعات ذکر کوي، لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړونو کې نرمي پیدا شي. دا د علماو کار. نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي، ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي، ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښایي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي. دا عالمان دي ګوره. مدرسې درته جوړې کړې دي، بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل، بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل. دعوت و تبلیغ سلسلې یې درته شروع کړې دي. هغه خلک چې مونځ به یې نه پېژن، دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته مونځونو باندې پوه کړل. هغه ښځه چې پردې به یې نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې. قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل. لوی لوی نوابان او لوی لوی خلق دي چې نن ورشه د هغې بچي د حفظ په مدرسو کې داخل جنکې خدای عالمان حافظان کړي. نو دا عالمان ستاسو خیرخواهان نه دي؟ یو خبره ته په دې کې ضمنن کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی. بس ټچ موبایل، ټچ موبایل خو ما سره هم شته، ټچ موبایل خو د علماو سره هم شته، خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوې، مثبت کار پې ولې نه کوې؟ په خدای چې صحیح کار پې ډېر کېږي. داسې داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه، د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس خولی شم، ما ډاونلوډ کړي دي او زه ته فایده لري. داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته، او چې ته په مصر کې مخطوطات، یو مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق لري، پرون ما له مخې له راغی، مې ځان ته ډاونلوډ کړو چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی. یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی دی، لا پرست هم نه دی راغلی. مخطوط دی، مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې او چاته فوټو اخیستی دی او په نیټ یې ورکړی دی. دا فایده ته واله د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوقې کوي د هغې مقابله پې وکړه. دین پې خلکو ته ورسوه، قرآن پې خلکو ته ورسوه، سنت پې خلکو ته ورسوه، د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه. نیمګړی نه، نیمګړی کلیپ نه، بعضې ته نیمګړی والي فساد شو جوړ کړي. خپل تجارت پې مخکې وکړه، خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه، د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه، د خپل تجارت پې وکړه. نو نن سبا ټیک ټاک څه شی دی؟ بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبی شروع به دی ټیک ټاک. جنکۍ بربنډې کړې، هلکان یې بربنډ کړل. هلکان او جنکۍ یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل. ډېرې جنکۍ د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې. دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ګیره به یې خریلي یې، بعضې ګیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی، ابه مولا پسې لګیا. دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره موځي، هر عالم د خولې نه د ټوکې خبر وځي، د ګپ خبره مونږ کوو. مونږ به یا بشیر جان هم یادو، امین هم پکې یادو، کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده، خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و، مونږ نه لږه تیزي وشي. هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا د بل مولا، او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې، هغه پسې به ولګي. بعضې وخت انسان د خطا شي، یا یو مرجوح قول ووایي، یا یو ضعیفه خبره وکړي، یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي، صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی. بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي. نو جومات کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. بیت الله کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه.
او بعد خلک د ټیک ټاک او د یوټیوب په ذریعه پیسې ګټل غواړي، نو ظالمه د مولا په بدعت پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بې عزتیو کې. ولې چې عالم دې بې عزته که رښتیا ووایي چې ما څوک بې عزته کړي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي، تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره مولا دی. نو نقصان چا ته ورسېده؟ زه پې پیسې نه الم، نقصان دین ته ورسېده. چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ، نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري. نو نقصان چاته شو؟ مولا خو تا نه د دنیا خبره نه کوي، دین خبره کوي، نقصان د دین ته ورسي. د دین سترې غورځئ، ګیره به یې خریلي، اجړا غوندې شکل به اجړا، او به هم لګئ په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګیئ. هلکه ځان خو لاول ټیک که، ګیره خو واجب دا خو پرېږده. تا نه زه تپوس کوم سهار دې مونځ کړی دی او که دې نه دی کړی؟ والله که دې کړي. په کلبونو کې به جنکو سره لوبې کوې، او بعضې سړي به پټکیم په سر کړي، 15 ګزه بیا د شیخ الاسلام ګیرم پرېښي، اب هم لګیئ. امولا دا وایي امولا دا وایي، خوارشي سود پسې ولګه، دنیا په سود پرته ده. کلام قطعي دي. خوارشي خلک جنکۍ لکان بربند شو په کلبونو کې، دا ذکر که چې خلک جنکۍ بچ کا لکان بچ کا، کشرکول بچ کا. ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د الکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې دې راته ویلی نشم. په هسټلو کې ظالمه دار وباسه خلکو ته. خلک پوه که چې د خلکو الکانو جنکۍ بچ شي. راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي. ورشه سوچه پی مال پیدا کا، سوچه مساله مال پیدا کا، سوچه چې وی به خو ډېره کمه. دا خلکو ته راوباسه. دا چې کم پوره حرام دي، ښځو سره ظلمونه کېږي، بې ځایه طلاقونو کې، دا خبرې په ټیک ټاک وراوباسه. د ښځو حقوق، د ماشومانو حقوق، ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي. دا خبرې وکړه په ټیک ټاک. نو چې کم په معاشره کې ګندګۍ دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی، دا خبرې څوک نه کوي. ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي، په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي. نو ای ظالمه، د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي. که تا پټکې ولې نه په سر کړې، که تا 15 شپېته ګزه ګیره ولې نه پرېښې، ته په ټیک ټاک ناست یې، زه حق وایم او زه مولا پسې. دا حق دی؟ دین شرمې، د علماو بې عزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره. دا به نه کوئ. موبایل به ښه استعمالوئ، غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ. غلط هم استعمال کو، زما په خدای قسم دا موبایل، دا ژبه، دا سترګې، دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي. او دا علما، دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د اصلاح د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره، دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله، ما خو د دین خبره کوله، ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم، په ما په ټیک ټاک لګېدلی. ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې، ښې خبرې هم خورئ، ښه کلیپونه هم خورئ، او بعد پکې لا بل چلو کې. ما به یو خبره کړي، په نیمه کې به یې ووایي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې. ځکه چې سړی نشې ګډې وډې وي، نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږئ، لا تقربوا الصلاة، هغه سکارا پرېږدي، نشې والا ټکي نیمه کې وواو. دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي. او ما به سمه خبره کړې، څوک به مې یاد کړې نه، هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکې د پلانکې اپریشن کوي. هلکه زه ډاکټر یم، که زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم، زما څه کار دی؟ زه د ټولو علماو قدر کوم. زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې، په خدای چې زما زه یم چې ښکل مې کړی، چې ماشومانو ته ناظره ښیي، ناظره دا هم لوی مقام لري. چې تا ته امامتي درکوي، صرف امام دی، دا هم د لوی قدر خاوند دی. چې کم تا ته مدرسه چلی، د هغه په کور کې ستا خویندو او لوڼو ته قرآن ښودلی کېږي، په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی. زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشرونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم. زما خو د ایمان دی چې کم عالم د دین خدمت کوي، دا زما د سر تاج دی، تاج. خیر خبره نه لرې لاړه رونو، خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته، وی عمره خیر خوا مه وجنه، ته چې د چا وجلو پسې ځې
په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلي دي او ستا د ایمان سوال یې کړی دی په دې سره نور هم لږ نرم شو وایي ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې تا خور ته وایي خور ورته وایي نه تا له هغه نه شم درکولی هغه قرآن شریف ته پلیت یې نو وایي زه څه وکړم وایي لامبې زر غسل خانې ته ننوت په ځان یې کوزه منګې راوړم او ویې لمبل وایي اوس خو راته واوره وایي که نه نو هغه ایتونه یې ورته واورول او اتفاق ته وګوره هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله د الله او په رسول ایمان راوړی وایي ما بوځی حضور پاک هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی تورې په لاس او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغېسته او د دار ارقم مخې ته ودرېده حضرت حمزه هم پهلوان و توره یې واغېستې وه وی عمر به څنګه راځي زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي خو دې وخت کې جهاد فرض نو دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي دا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له تورې ته واغېستې حمزه توره دې خوا عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر وه واقعي زموږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان صحابه وایي ما رأینا اشجع منه وایي موږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی یو موقع کې چې د رسو شوی نه دی بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو خواره واره به شو لیکن رسول الله مبارک په میدان ولاړ یو قدم نه دی رسو شوی چېرته دی کې حضرت عمر ورغی چې څنګه ورننوت په کور باندې رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو عمر په څه نیت راغلی وایه په کومه اراده راغلی هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت د ایمان په نیت فورا یې کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله دا گواهی کوم چې الله یو د شریک نه لري ته محمد ته صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول د عمر نه چې وروسته بیا تپوس وکړو وی عمر چې د رسول الله مبارک لاس تا ګریوان راغی دغه وخت څه کیفیت و څه حال و قسم په خدای چې د حضور پاک لاس زما ګریوان راغی د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو اسلام میړه کې نورم مضبوط شو عمر دا ته څه کې دا ته څه کې دا خو څه خیر خوا دی کفر و شرک لري بچ کوي دا ته څه کې دا کیفیت زما له رالل چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته فوراً حضور پاک سره چې څومره صحابه په دار ارقم کې ټولو دا خوشحاله نه وي الله اکبر او په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته ابن ماجه کې مو ګوره دا شته کہ حضور پاک فرمائے استبشر اہل السماوات باسلام عمر کہ دلتا صحابہ او بل مبارک باد ورکی مبارک چھے عمر مسلمان او پاسمانونو کی فرشتے او بل مبارکی ورکی رسول اللہ مبارک وینا دا مبارک مبارک خوشحال چھے عمر مسلمان مراد رسول اللہ اللہ اکبر نورو خلقو دا پیغمبر ارادہ کردے پیغمبر دا عمر ارادہ کردے کہ اللہ عمر مسلمان کا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پا دا پا ایمان باندے پس اسمانونو کے فرشتے یو بلتا مبارک باد ورکی یو بلتا دا خوشحالے زیر ورکی تجیبہ کیفیت تے یو سلویختم مسلمان شو سلویخت مخیری نا یو سلویختم مسلمان یو لس خزت مخ کی مسلمانان دی
په دې تعداد کې لږ اختلاف شته او بیا ورتلو سره وی د الله رسول دین خو حق دی اسلام یا عمر بالکل د الله په سچ پیغمبر لګلی اگر چې دا خلق په دشمنی کوي دا خلق را سره مخالفت کوي والله چې د الله رښتونی رسول وی دا خو چې حق دی نو باروزو میدان عمر ماته لا حکم نه دی شوی نه وضو مسلمانان وسره ووتل حضور پاک دو صفه جوړ کړل دو قطاره دو لین د یو لین په سر حضرت حمزه ودرو او د بل لین په سر عمر ودرو اور ال بیت الله لا خلقو قتل چې عمر خو مونږ لګلې دي د پیغمبر په سر پسې اخواغه دي د مسلمانانو لیډینګ کوي اخو د مسلمانانو د صف مخ کې د قطار په سر کې ولاړ دی او بیت الله لراله او بیت الله کې تور داسې وړقولا کڅوک میں پیجنی خو ټیک دا کڅوک میں نه پیجنی فانا عمر ابن الخطاب ز عمر ابن الخطاب زویما ما ایمان وروړي د حضور پاک سره او چا کې زوري را میدان ته دي شي او د بیت الله په مخ کې په زورا لومبه کلمه دوه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعض علماء وی په دې وجه وته د فاروق لقب ورکړل شي د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې حق ښکاره کوونکی او صحابه سوي وی مونږ ډېر کمزوري وو ډېره جزان ډېر بې کسه وال به خلکو به وهلو تر هغې پورې چې عمر مسلمان شو چې دی په کومه ورځ مسلمان شو اسلام مضبوط شو مسلمان مضبوط شو ما وی ولې حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې یو مسلمان کو اسلام لپی عزت او غلبه ورکا د اسلام غلبه پیرال د اسلام حالت او بیا دغې نه پس چې کله هجرت کوي حضور پاک صحابه ته وی لاړ شئ مدینه منورې ته هجرت وکړئ پټ پټ به صحابه تلل یو به پټ پټ وته ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی هغې خدا فیصله کړی چې حضور پاک وجنو لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغې د بیت الله طواف یې وکړو تورې سړی تورې داسې وړقوله ای خلکه عمر هغه کس نه دی چې پټ ځي هجرت کوي زه ښکاره روان یم هجرت کوم که چا کې زوري میدان ته دی شي کولاو لاړ مدینې منورې مدینه منوره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادونو کې شرکت کړي بدر کې پیش مخکې د بدر په قیدیانو کې او یا کسان قیدیان چې کله ونیول شو هغې کې مشوره کېده چې دې سره څوک او هغه ټول پکې د مسلمانانو نږدې خلک وصیب د رسول الله مبارک پکې تره دی عباس یو یې پکې زوم دی ابوالعاص د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل تره دی عباس د حضرت عمر پکې ماما داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دي چا پکې رور دی چا پکې زوی دی چا پلار دی چا تره دی دا ټول نیولي شوي دي مشوره کېده د قیدیانو سره څوک اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه زمونږ تربوران دي زمونږ رونه دي زمونږ څوک چا پلار دی پکې چا زوی دی پکې وجنو نه خدای به مسلمانان پیسې به ترې والو جرمانه به پرې کېدو پیسې به ترې والو هغه پیسو باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو جهاد له زمونږ به په کار شي دا رای د حضور پاک خوښه شوه خو لا فیصله یې نه وه کړې عمر سر ښکته کړی عمر وایي تا خو څه ونه وې وی د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي څه له ویم وی نه ته خو خبره وکړه که نه دا خو مشوره ده مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو ته څه وی وی زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار دا د اسلام او د دین دشمنان دي دا ټول وجل پکار او داسې به یې نه وجنو چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی ابه وجني زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړې زه به هغه ووجنم په العلو مې
او د حضرت علی پکې رور دی عقیله بخپل رور لال ابو بکر بخپل زوی لال او د الله رسول ستا پکې تر دی عباس او یو دی زوم دې ته به دا دواړه وجنې چې موږ الله تو خو چې ګور ستا په مقابله کې موږ هیڅ څوک نه منو نه ماما پیژنو نه زوی پیژنو نه تر پیژن حضور پاک مسکی شو وته عمر ډېره سخته خبره دی ډېره سخته خو هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې مشپدې رای کې نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیه ته اخلي نو یې پرېښودل او فدیه ته ماغشته لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض خلاصه دا چې پیغمبر نه مناسب داری چې قیدی دی اونه ونه دا وجل پکارو مطلب دا چې د عمر رای هغه صاحب او ټیک وجل پکار بهر کې فرونو په دا س تاریخ د عمر دا برته ان شاء الله آینده جمعه کې ویم ان شاء الله العزیز خدا نن ورځ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وفات ورځ ده نو په دغه مناسبت د جلیل القدر صحابي داغه سم مختصر چې د خبرې درته کوم د عبرت لپاره او ستاسو سره تسلی لپاره او ستاسو د ترغیب لپاره ولې چې همدا میاشت د دې لومبې تاریخ د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات ورځ ده او د هغه مرګ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی مصیبت او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان او اسلام د اسلام او د ایمان او د مسلمان دپاره ډېر لوی عزت او برکت ځکه د حضور پاک وینا ده دې نه دی ویلی چې یا الله عمر مسلمان کې دې نه دی ویلی داسې لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې غلبه ورکې هغه څوک شو هغه حضرت عمر فاروق شو نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې را او د اسلام دپاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل او مقصه شو چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام لړیره ترقی او ډیر لوی عزت او غلبه ورکړه صحابه په خپل وی تر سوچې عمر ایمان نور وړي نو موږ ډیر کمزور یو او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو موږ مضبوط شو ما ویلو چې کله هجرت شو د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی او په جهادونو کې ښه مضبوط همت ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیہ السلام جمعات ته راغی او حضرت ابو بکر ته به وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما نو مسکی بشو او هغوی به ورته مسکی شو او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو نو حضور پاک به ورته مسکی شو او دوی به مسکی شو یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشومان جنکې وغوی تنبل واو که د خوشحالی په موقع ماشومان جنکې تنبل وی خیر دی پروا نشته صرف دومره چې زمونږ فقها لیکي وی تنبل چې وی نو ګونګړوګان دی پکې نه اچوي ځکه په یو حدیث کې د ګونګړوګانو د شړنګارو نه منع راغلی ده نو بغیر د ګونګړوګانو نه که څوک تنبل ماشومان وی بلکې زمونږ بعضې فقهاو شاملي کلی دي چې په دواړو لاسونو د نه ډبی یو لاس باندې دی ونیسي او په دې بل دی ولا ډب ورکوي دا د خوشحالۍ په موقع د واده په موقع د اختر په موقع دا خیر دی دا جایز دی دا خو خوشحالي ده او جنکې او زنانه په دې خوشحالو خوشحالیږي حتی که مشران جنکې زنانه په خپل ماحول کې دننه تنبل وی هغوی م والی شي یره چې سړي ورسره نی او اواز عورت ته چې اواز بارو نه ځي
ماشومان جنکۍ وې هغې لګیا وې وینځې وې هغې تمبل وه حضور پاک راغی اقصې لګیا دي خپل تمبل وی حضرت ابوبکر راغی رضی الله عنه مقصې هغې لګیا دي خپل تمبل وی خو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو جنۍ تمبل زر لاندې کو د پاسه پې کېناسته پټې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی عمره وی ته چې کوم ځای ته راشې نو شیطان هم دنه تښتي دا د دې او طالبان ورته فضیلت جزي وی دا مطلب نه دی چې د حضور پاک نه تښتي او د ده نه تښتي دی د هغه د هغه هیبت اظهار وکړو چې ستا دومره هیبت دی وی دا د زه ناستم جنۍ تمبل واو نو تمبل خو ټیک ته چې جایز دی لیکن دا شیطان د دې شیطان خوښي شیطان بیا دی جنکو ته چې شابه سندرې ورسره ووایه شیطان ورته بیا وایي اواز هم اوچت کې شیطان ورته بیا وایي ګډام ورسره شروع کې نو دا چونکې جایز خو دی خو د دې نه وروسته نور فسادونه جوړېږي نو ځکه شیطان د جنکو او د ماشومانو پړونو کې دا غلط سوچونه بیا اچوي د عمر هیبت ته اشارت دی د هغه روب ته اشارت دی د هغه دبدبې ته اشارت دی چې تاله خدای روب در کړی دی تاله خدای یو دبدبه در کړې ده وی زه ناستم دې جنکو تمبل وم ابوبکر راغی همغسې تمبل وم او چې ته رالې نو فورا تمبل لاندې که او د پاسه پې کېناسته یو ځای کې دقسې جنکۍ وي دا حبشانې ماشومانې او په لاره کې لګیا دي ګړیږي او تمبل وی هغه وینځ هم دي او ماشومان هم دي جنکۍ دي او درومبی زمانه هم ده رو رو به ادب زده کو نو تمبلې وه دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو منډې کړې هغه جنکو تختې دی نو حضور پاک وفرمایل وی انساني شیطانان او جنی د ابلیس بچی شیطانان وی دا راته ښکاري چې په دې کوڅو کې منډې ترړې وی وی عمره تا سره به چته شیطان په لاره نه ملګري کېږي او که ملګري شو نو لار به دنه بدلی بلې ته به وړي دا څومره لوی منقبت دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عزت دی دا د پیغمبر په دعا چې حضور پاک فرمایي خدایا عزت ورکې غلبه ورکې د عمر په لاس اسلام لا نو د اسلام غټ دشمن خو شیطان دی ابلیس او د هغه بچي نو د عمر روب په الله ور قایم کې د روب په ور واچي یو ځل بیبیانو د حضور پاک نه څه څیزونه غوښتل مطالبې یې کول خامخا د ښځو فطرت دا دی چې ښه جامه غواړي او کالي غواړي او پیزار غواړي دا د دې فطرت دی یو جوړه به وي او بله به غواړي تاسو نه ګورئ په دې ودونو کې ښه بکس پې د جامو ډکي او چېرته لرې وادي د ترور د لور د ماما د لور بلکې لرې هغه پښتنو خبره په دوربین کې خپلي او تا ته به وایي مال یو درې څلور جوړې جامې راوړه او هغه جامې هم داسې جامې نه یو به په شل زره او په 10,000 او په 15,000 روپۍ کېږي ښځې ستا خو جامې جوړې شته که نه په دې دومره نورو څه کې نه دا چې یو ځل څوک واچوي نو بیا یې نه اچوي الله خدایه مونږ خو یې اچو چې اوښلېږي او زړې شي او ښځو ته دا یادې مې ګورې مونږ ته دا یادې نه مونږ ته د خپلو ښځو جامې یادې نه او هغوی ته یادې دا جوړه مې پلانکي وخت کې اچولې وه او دا ښځې دا جوړه په پلانکي وخت کې اچولې وه او دی پلانکي وخت کې اچولې وه او دی دا او بیا چې وادي نو دا جوړه دا د برات ته د جنج او دا د واده دروازې ده خو د واده پر ورځ جنجي که نه هغې له به ځان له جوړی او دا د نکریزو د شپې ده پکې او دا ورپسې د میلمنو دروازې ده او دا د ولیمې ده او دا د خپې ارتې ده او دا د خپې تنګې ده ځان له قصې پیسې جوړې کړي سړي غرق او تباه کړی او په دې کې هم لا خوشحاله نه مینه او دا بشیر جان په دې کې هم ښځه غواړي د خدای نیکبخته غلې کښېنه یو جوړه یې د وابې چې دوه به واچې بیا به په ترخ کې ګوته د جامو نیولې او ښځې له بیا راوړې او خوند به لا ده وکړي چې هلته یې راته بار راوغورځوي چې دا دې ما له څه راوړل ورشه نور یې راوړه او ګرمي لا بیلی نو د ښځو فطرت کې دا څیزونه پراته دي رونو دا ګوره د هغې زمانې نه دا خبره شروع ده د حضور پاک نه څیزونه غوښتل نو چې خلک شی غواړي نو خامخا اواز پورته شي نو اوازونه پورته رسول الله مبارک ورته ناست و خندلی وت
دې کې حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې راغی ټولې چپ شو منډې کړې یو خپل کور ته تلو بل خپل کور ته تلو بل خپل کور ته تله دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رشتہ دار نو رسول الله مبارک وخندل نو عمر ورته وی د خدای رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه ولې دې وخندل وی دا ټولې راغونډې شوې وې اوازونه یې راوچت کړي او زمانې څیزونه غوښتل خو چې تی ولیدې نو ټولو منډې کړې نو خندا دې پورې راغله یاره د خدای پیغمبره بکار دی د مناسبه داره چې ستا نه ویریږي نو ما نه یریږي او تا نه یریږي که تا نه ویریږي ولې که زه خفه شم پروا نشته خو که ته خفه شوې الله خفه کېږي لیکن د رسول الله مبارک ٹھیک تا چې د حضور پاک یو هیبت خو ورسره حضور پاک له خدای صبر هم ډېر ورکړی عمر کې خو هغه صبر نو بیا اواز ورکړه ای بیبیانو ته وایي د ځان دشمنانو تاسو خو د ځان دشمنان یې پیغمبر چې خفه کوی نو الله به درنه خفه شي نو ځان به خراب کې ما نه یریږې او د پیغمبر مبارک نه یریږې هغې وله اواز ورکړه وی او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظو جبه دې مستغه ده اوړه دې مستغ دی په جبه م رټل کې او پړم او حضور پاک داسې نه دی د هغه جبه م نرمه ده او زړه م نرم دی دا د پیغمبر مبارک مخکې به یې داسې کول ګورې رونو دا یو په پیغمبر نه خفه کېدل دی او د حضور پاک احترام د بیبیانو په اړه کې نور مچول دی نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي ډېر لوی تاریخ یې دی غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي او ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین څونه کار اخیستی د ده په برکت خدای دین څونه خور کړی دی کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینې په سقیفه بنو ساعده کې یو ځای شوي هغې ځان له مشر مقرره دوی دواړه چا خبر کړل دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ټول ومنه هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی حضرت علي رضی الله عنه هم بیعت کړی ټولو مسلمانانو بیعت او ابوبکر صدیق ته چا ویلي وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاه کې وګوره ډېر سخت دی مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد بکي دا خلک په لږه خبره غصه کېږي ابوبکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به په خپله نرم شي همغسې وشو ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به یې وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت پر ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي نو سپی ولې د تندې مري دریاب شته اوبه دې تیوس کې کړ یعنې اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو په کار دا دی چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي انسانان خلاصه کوي خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د ده په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي انسان خلاصه کوي زمارونو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکړئ د الله دین ته متوجه شئ او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یاره که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه ورشه وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي ټیک د مالداري هم ډېره شوه پخوا داسې مالداري نه وه لکه دا اوس چې دي پخوا چا کره پرجونه نو پخوا د چا دروازې پخې نه وې که چا دروازې باړوې نه په کوڅو کې پخې کوټې د خښتو نه وې کچه کوټې وې او هغې کې به یې دننه تیرونو له دغه ورکستنې ورکړې وې او سری به وې سری دا خلک پېژني هم نه او دروازې به وې او هغه دروازو کې به چوړو چوړ په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې قبضې وروستو راغلې دي
هغه کې بچړو یو لرګي ببر او یو بلان دیو نو په دې دروازه کې با یو امریک یو شیو ابا بر یو ځای کې تاوی دولان دی بتاوی دا قصې پسې کم ځای وي دا اوس دې کمې نخرې دي دا دومره جامع نه وي د زنانو به د چیټ جوړه و د چیټ وی وته وي او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به پرتګو چې واده به نو د پاپیو جوړه جامه به و د غریب ابم پرتګ یو شان او کمیس په بل شان چې ډیر مالدار به د بوسکی کمیس په او د سان به پرتګو د خزو به د چیټ جامې وي دا جامې وي دا اوس چې کمی دي نو مالداري ډېره شوه خلک بې شکه مالدار شو لنټري کورونه جوړ شو په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وي اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړې موټر سیکلې خدای ورکړې هر چال ښه خبره ده د خدای نعمتونه دي الله دې هر چاله ورکړي حج له چې به خلک راتلل دوه څلور کسه به راتلل په خدای چې د په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې وې اوس عمرو هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي نو مالداري ډېره ده لیکن رونو یو ټکې پکې واورئ غربت هم بیا ډېر دی داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي د وړو بوجۍ ته محتاج دی په ډېرانونو په خدای مې د قسمي په ډېرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي دا د بدر ودې راغونډوي ډېران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي او نن په ډېرانونو ماشومان بچې ګرځي واړه ماشومان ګلان ماشومان هلکان او جینکې او بوډاګان او د ډېران نه هډوکې راغونډوي خرڅوي زړې ټوکړې راغونډوي او اخبار ما دا بچې څه کوې په دې وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډېران لګي او د هغې نه یې شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کې وی دا راغونډومه یو زړه بوجۍ و د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدورۍ وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه علي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډېران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشئ نن هلکان او جینکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډېروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډېران ګرځي ماشومان او د ډېران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار دی ډېر خلک موږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې موږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې ډېری یو د کرۍ وس هم نه کېږي اوس وباسي چې یو ځای شابه دی څو کورونه د خلکو نشته نو غربت هم ډېر زیات دی مالداري هم ډېر زیاته ده غربت او فقر هم ډېر زیات دی او دا مو ولیدل ستاسو په دې نیټونو باندې چې خلک بچي خرڅوي بیٹا برای فروخت او بیٹی برای فروخت څوک اخلي مونږ خرڅو ولې نار یو درک نه لګي نن بادشاهي دا حالات دی زموږ نن مالدار تر شو ښه مضبوط شو غریب برباد شو ټیکسونه ستاسو دي په بجلو کې او په ګیسونو کې هم ستاسو خولي دي او ستاسو وینې زوي دي او د مالداران یې خوري دا خلک یې خوري لګیا دي حرام خوري شروع ده ګنکپي شروع ده 2 نمبر مال خرڅېږي سوچه پی به چېته پیدا نه کړي هېڅ پروا نشته اندېر نګري ده د پیسو دپاره قتلونه شروع دي اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نغلا شروع ده د خلکو د دکانونو نغلا شروع ده اندېر نګري ولې انصاف نشته یو راوله یو او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا که تا په عمر کې دلته غله ولیده راشه زما دا مخ تور کا یو قاتل رونیسه او پېښور دی جناب پارک سره یا دا پخوا چې به ورته پیردپوس دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی دا سورې پل دقلته رونیسه دې بالیسار ته وخېږه او سر ته پرې کا که چا مړی وکړه راشه زما دا مخ تور کا سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي
هغه خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هیڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي د ځان د پاسه ور ټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت ته ور پیش کړي ځه بری شوې د لسو قاتل هم پرېږدي او د پنځو قاتل هم پرېږدي پولیس وایي زما کار سره چې دې نیسمه سبا راته برید تاویل د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم رنګې هاتو گرفتار شي رنګې هات اقرار هم وکړي عدالت ته ځه بس بری عدالت ته ځه او بری هلته یې پرېږدي که وړومبی عدالت ولا سزا ورکړي دویم یې پرېږدي که دویم سزا ورکړي دریم یې بری کړي انصاف نشته غټه خبره ده گرفت شته پولیس یې نیسي انصاف بره نشته هغې په ځان لوبې وکړي غریبانان په کور ورتلل او هغې کې زنانه پولیس هم بوځي او ونیسي خو چې هلته عدالت ته بوځي ځه ما برې کړې تاړو څه کړي نه دي هلکه دا سړی چا مړ کړ ده چې نه دي کړې دا معلومات وکړه جج صاحب که نه مړ چا کړ زه ده نه دي کړې مړ چا کړ مړ چا کړ مړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي که په یو مړي کې د صنعا ښار ټول شریک شي په زرګونو خلک صنعا ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وایي دا ټول به دوړه کوم مسلمان وینه ډېره زیاته خوږه ده خدای په نس په خدای مې قسمي په حضور پاک فرمایي وایي مه کوه ګورې یو موټی وینه د ځان او د جنت په منځ کې رکاوټ مه جوړوه یو موټی وینه نن د 100 روپو دپاره او د 1000 روپو دپاره او د کنال دپاره او د مرلې دپاره مسلمان لګیا دی مسلمان وجه انصاف نشته حضرت عمر فاروق زمانه کې د شوی وی داسې کنه حضور پاک فرمایلی وي داسې وخت به راشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي اس یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرمه حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه صحابه وایي مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شر مخ نه د هېچ چا نه یېرېده امن راغی سکون راغی اطمینان راغی نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی دا ما بری کړ هلکه دا څلور چې وجلې دي نه ده نه دي کړې ښه ده نه دي کړې نو چا کړې بل سړی پیدا کړ دا ستا ذمواري لس کاله به کیس چلېږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یېره شي دله نه خطر بری شه ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ راولي مبارک ولې څلور یې وجلې دي که هغه لمزم دلمزم چې کوم وجلې شوی دی هغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی هغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده دا زما کار موږ تاسو دا کوو دواړو له مقتول سره چې چا د هغه وارثان دي هغه ته م وایو ډېر بد د سره شوي دي زه را سره تاله رالم او قاتل لم ورځو یاره بس دغه یې سزا وه نو ښه دې کړي منافقه د منافقت دور دی په مونږ کې بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک کې دی و دې ګرځي که نه معلومات ته وایي دي که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات پیدا سے ګرځېده خلک به یې کتل یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام ته وایي بچې دا زنانه دلته جاړي چې ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وایي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دیشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وې نو وایي دا خوراک ولا زر ورکه که نه وایي دې کې خو څه نشته نو دا دې ولې باندې کړې ده په اور باندې وایي دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وایي دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له د غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته وله تشو اوبو کې سمسۍ وې خوټکۍ غولۍ په دې اوده کې
اخذ وتوي وإذا قیامت ورځ به یو د عمر گریوان او زما لاس وي خدای ته براکاک وی عمر بس ته ویریدو وجود وبوګنی دغه خو نه پیژاندو وی عمر د نس خبر دی خبره کا کنه چې بیا در نکینو بیا شکایت الله تکوا وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاہي وری کوي زبه نه خبرو ما نه بزان خبري غلام ته شابه راځه هغه ځان سره په مخه کو بیت المال تلار یو غټه بوجه ډکه کړه سامان او غلام ته را پښه کا او ورته وینا امیر المؤمنین زستان او کر غلام دا به ټوله کزه بولم ما ته را پښه کوي نه د قیامت پر ورځ به ما بور باج ټوله کزه بولم را پښه غلام وی په خدای بار چې څوک پړ نشي وړيغه نشي بای سړی وی غټه بوجه وړي شي او بعد درون سړی وی هغه پینځه دړې نشي وړي بلد نه غلام و چې بوجه په وکړه بلد خونو نو د خپل بلا سکاږي وګیتلې راتلې یا ویلا بوجه التا ورته او پاکستان امیر المؤمنین بوجه به یوسي دا زمونږ نو امیر المؤمنین دي کنه د مسلمانانو بادشاہ د مونږ لوټونه ورکړي دي او زه تم رسول دي یو بسی بوجه امیر المؤمنین پلان کې شریفه امیرۃ المؤمنین پلان کې شریفه خزم پکې امیرۃ المؤمنین سلیم پکې امیر المؤمنین دا ټول گند پکې ګما بهر کې زمارونو هغه زینا چې یو ویلا بوجه کټوي وینځلو پاره کې هغه سامان واچو او پخې اورنه بلیږي پوکې ورکې غلام وی په خوده چې هغه منظر مې اوسم یاد دی چې هغه لوګي با د عمر د دیګری نه پورې را پورې وتل کټوي ولا په خکړه ماشومان راولا ماشومان یې ماړه کړل ما وی امیر المؤمنین زچ نه وی ما خو پټ ورته چې زچ دکانه وی ما ته وی صبر وکا دا ماشومان مې په جړه لیدې دي چې په خنده وینم چې ماشومان ماړه شو په خندا شو نو اخذ ته وی سار لراشه مسجد نبوي ته تا ته به بیت المال نه وظیفه وی ما امیر المؤمنین څه پیژنې وی زبال تیمه زبم زبال سره ته سمات خدای خو نه پیژن رالو سار له خزرال او دا خزه وته دوا وکړه وی بچي عمر کې اهلیت نشتا تا دې خدای داغه په دې بچا کی اخو نه پیژنې چې عمدا عمر دې هغه کې نشتا تا کې اهلیت ته غریب تاسو کې خدای پاک ته داغه په دې بچا کی زته وی راشه سبا سال چې خزر مسجد نبوي ته وی قتل وی دا خو مغه پرونه سړې دې بیگانه اماله خو بوجه را پوګه کړي وراولې وا ما بچوله خوراک پخ کړیو مال پوکی والی دي لوګي په تیر شوی دي د ما بچي مال کړي دي خدا او یاري د بچي مې یاري بیت المال له ولا تنخواه مقرر کړه بچول او دیلا او عمر وته جلل وی خدای وایا اوس به د خدای په دربار کې سوي د عمر گریوان بني سره کاږي وک سبب ہے تا خو د عمر گریوان برا کاږي اوس به الله دربار کې دا وې چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاہ په نیمه شپه راغلی دی مال ډوډۍ پخ کړې ده مال سامان راوړی دی او زما بچي ماړه کړي زمارونو داسې اوس نشي کېدی چې رښتیا راته وي او د عمر په شان څوک نشي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي اخو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چا پیره ناستو جبریل به اوس هغسې نشي کېدی صفا خبره ده خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي پلاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه زبیرګي راوچتېدل زر ورغې هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناستو وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره ده اولاد یې کېږي وی څوک ورسره شته وی نه په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وی هله فلان کې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیر المؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله وردن نه یې کړه خیمې ته
هغه وخت کې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه په خوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانہ کې به شام او روم جوړ کېدل یمن کې چې نوم به دی واغې تر پښتنو خبره په نوم به ماشوم د کې داسې خړیو بیبي راوستو دای دا د دای خطاب خدمت پې کوي په بیبي د دای توپ خدمت کوي نن زنانه په هسپتال کې مري یو بل سره کونډه راکاږي په خدای که څوک تپوس نشته د دارو هم نشته سرکاري هسپتال لري شماله سرکاري دیوالونه سرکاري دي نور پکې څه خیراتي هسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري هسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي هسپتال سرنج پکې په بای راوړو خیراتي هسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زمارونو رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږې ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شو مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته غږ مه کوه چیټۍ ولیکي د پیسو هله شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسوه زنانه دی خطرناکه مړی غریبه ادما ښه ده هله شابه دا دارو په منډه را رسوه دارو پې راوړي د بس زرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دوکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅوي یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دوکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دوکان نه پلان کینه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړي بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ شو زوی دې مړ شو ښځه دې مړه شو مړه دا مسلمان دی لرې شه ته مسلمان او دا به په مولا رالګي مولا داسې مولا داسې تبلیغی باندې رالګي تبلیغي داسې او تبلیغي داسې په شیخ به رالګي شیخ داسې او شیخ داسې په اجي به رالګي اجي داسې او اجي داسې میانس کې ستا دغه حال دی دا ستا ډاکټر دی دا ستا سرجن دی ولکه د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تیر که راشه د ما په دې مخ لاړ وي تو نه به تېره ایمان ولکه د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تېرول څه آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې او ته به ایمان مانه تېرې تمہاری تا دے ہوتے پٹابات تا چکرے لگے تسیلونه کې موټر پسې دوی ملې پلاټ پسې پنځه ملې بنگلې جوړې خوا کې د یتیم د لوږې مري خوا کې د کونډې رونډې درک د ډوډۍ نه لګي زکات هم کو ورکې د هغې ګزاره پې کېږي دام در کې نشته زه به ایمان تېروم او زه به جنت فردوس ته ځم او مونږ ورته دواله بیله کوو خدایه پلان کې له جنت فردوس ورکې ځه مړه ستا جنت فردوس ټیکهدار راغلی دا عمر فاروقو ښځه یې بوتله دی توپ کوي د هغې ښځې له خدای هلک ورکه بچی یې ورکه هغه ځای نه یې اواز ورکه امیرالمؤمنین مبارک شه ستا د مسافر رور زوی وشو ښځې چې واورېدل وایي ښه امیرالمؤمنین دی هغه او ته د هغه ښځې په هغې دومره هیبت راغی چې د ولادت هغه نورې مرحلې مو ته الله اسانې کړې سړی ورته وایي امیرالمؤمنین معافي غواړم ما خو نه وې پېژندل تا ښځې زما ده ښځې د دیتوب خدمت وکړه وایي دا زما فرض دی نه مې وکړې ما نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کړو او سبا بیت المال له راشې د دې وظیفه دله مقرر کړه بیت المال کې د ماشوم تنخوا مقرره وه د کونډې تنخوا مقرره وه د یتیم تنخوا مقرره وه د مسکین تنخوا مقرره وه د عام مقرره وه د خاص مقرره بیت المال اوس زما استان بیت المال دی داسې به ګرځېدې په دې کوڅو څوک د لوږې مړ نشي څوک د تندې مړ نشي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې خدای اسلام له غلبه ورکړه په دې دوو کسو کې په یو او هغه د عمر په سر باندې هغه قره راووته د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمایلی دي ابو بکر فی الجنه
جنت تبدی ابو بکر، عمر فی الجنہ جنت کے بھئی، عثمان فی الجنہ جنت کے بھئی، علی فی الجنہ جنت کے بھئی، طلحۃ فی الجنہ جنت تبدی، زبیر بن العوام فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص. دا لسو کسو صحابو نمونه غشتری شارٹ لیست وته وي په یو مجلس، دا یو ځل نه څو ځله، او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو خود په غر ولاړ دی او د غر داسې جړق وکړه، زلزلې وواله. رسول الله مبارک ولا خبره وغورځوله روبروله، وی اسکن احد غلی شه، تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي؟ انما علیک نبی، یو پیغمبر دی، و صدیق ابو بکر، و شهیدان، دو جمدی شهیدان، یو عمر او یو عثمان رضی الله عنهم. او د ټولو نه خشته خبره ما بلو طالبانو ته وکړه، تاسو ته هم کوم. یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک درادن نه شو، ښي طرف ته ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه. په دې ښي لاس یې ابوبکر ولید، په دې ګس لاس باندې عمر ونیو، دقسې. او د خلکو ته مخامخ شو، وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو، دقسې پاسو. د مارونو ډېر لوی خدمت، ډېر لږ نه، ډېر لوی خدمت. داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین. منافقین وو په مدینه کې، غلي چا کرت نه شو کولی، او جهادونه شروع دي. دا په زمانه کې شام فتح شو، مصر فتح شو، عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې. یمن 22.5 लाख مربع میل علاقه دا فتح شو، 22.5 लाख مربع میل. دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته اوم اعلانو چې راځئ شبې نوم لیکې، بیت المال نه به شی در، یتیم مسکین غریب دا پکې نشته، هر چا ته خپل مال، او ظلم پکې نشته. یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي. د عمر فاروق زمانه او ظلم او یو شان انصاف. یو شان انصاف څنګه دی؟ جمعات ته د خلکو کورونو، نو جمعات ته خلکو ناوې وي، چې باران به وشو نو ناوې به جمعات کې به دی، نو منځګزارو ته به تکلیف و. حضرت عمر اعلان وکړ رضی الله عنه، ویل که ناوې بل طرف ته واړوي، عام اعلان شابه ناوې مو جمعات ته کړي دي، او خلک راځي چې باران ټولو خلکو چقړه کېږي او په خلکو اوبه تویږي، مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوي. او کچه کوټې په اسانه کېدی، خلق خود هغه هیبت و خلکو ناوې بل طرف ته واړو، اوبې بل خوا واړولې، مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته. چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی، هغه ناوه نه واړو، نور واړولې. وی دا ولې ما خوا ډېر کړی دی، چونکې راواغېستی لرګي هر څه چې هغه ناوې پې وواله ویې غورځو. ورېږه چې ویې غورځومه په خپله به بل طرف ته واړه، چې ویې غورځی خو بیا اوبه دن نه دي، دیوال خرابوي. حضرت عباس رضی الله عنه ته چوي چې عمر ناوه غورځول، تا نه غورځول. وی ما د عمر خبره منله، د امیرالمؤمنین خبره منل پکار وي، خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و. نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه نه لګو. چې عمر ته چوي وی دا دې څو کړل، دا کومه ناوه وه؟ وی ولې؟ وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده. اوهو دا مې څه غلطي وکړه. لاړ عباس نه معافي وغوښته. عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما یې زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ ما نه الله دا تپوس ونه کړي چې هغه د ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له یې ناوې لرې کړې. خو تا وی چې دا حضور پاک او یو عمره ما ستا خبره منله، تا امیرالمؤمنین او ما په دې وجه لر نه کړه. ویل عباس راشه یقین کوه حضرت عمر ولا په خپله خټه وکړه، امیرالمؤمنین دی تو پړی ولا په خپله جوړې کړې. وی عباس راشه شابه ناوه به واپس لګه. وی نه امیرالمؤمنین نه زه بیا جوړه کړم، داسې وی کیدی نشي،
بهتر وانه خوس به خامخا کې حضرت عمر وته ټیټ شو عباس په خپل وګو سور کو او اوچته کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و واپس اقصه ولګاو د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به غرزي عمر له سمجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس ته ګولې شوی ناوه دی غور دا مين او دا محبت خیر سو واقعات نور مرونشتا بل جمعه کې به درته ان شاء الله خبر خلاص تک ونن جمعه راته یو ضروری خبره کوم دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشوره د محرم اتم ورځ سبا نه حمد او بل لسبل ول سمد نو په دې میاش کې یو څو کارونه کول پکار دي زبرته هغه ویم چې کوم سنت کاری حضور پاک د دې میاش په لسمه ورځ روزه نیولې مکه کې به امنیوا او چې مدینه تراغ بیا به امنیوا بلکې د محققین محدثین علما وای چې دا مخکې فرض و چې د رمضان روزه را لنو فرضیت ختم شو چې مدینه شریفه تراغ يهودو به دا روزه نیوله دا لسمه وی دا ولی نیسه وی دا غرود دا چې الله موسی علیہ السلام د فرعون نه خلاص کړو او داغه دشمن داغه په مخ کې هلاک کړو نو موږ داغه شکرې د وجه دارو جینس حضور پاک فرمایل د موسی په تابعداري ستاسو نه موږ زیات حقدار یو صحابه ته هم دغه جاری وساته نیسه دا روزه نو پیغمبر علیہ السلام ټول عمر نیولې صحابه او په اخیری کال فرمایلی لا ان بقیت الى قابل لا صومن التاسع وی کاینده کال د پاتې شم نه هم بام ور سره نیسه زي وجنه مو بعض علماء لیکلي دي چې دا یوازې لسمه دی وخت کې مکروه ده ځکه يهوديان سره تشبيه پکې راځي نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بل ورځ کله چا وس کېږي روجي ونیسي بالکل رسول الله مبارک دا لسمه نیولې ده او دا نه هم ارمان کړی دی خو آینده لا پاتې نشي